محترم حاضرینو، یو حدیث ارتوایم او دا حدیث پا کتاب الصوم کی امام بخاری اور امام مسلم متفقن علی حدیث تے دواړو روایت کړی دی او په دغه حدیث مبارک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو څو خبرې فرمایلی دي، دا په غور باندې واورئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی کل عمل ابن آدم له الا الصیام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تاسو ته لږه اندازه وشي چې دا د روژې میاشت پر رب لا یزال باندې څومره ګرانه ده، څومره ګرانه یعنی څومره مینې ده ورسره، څومره محبت ته ورسره. نبی علیہ السلام فرمائی کل عمل ابن آدم له الا الصیام، ویچه ټول اعمال لفظ کل دے پا حدیث کی یو نیک عمل تر بہر نہ دے، ټول اعمال چی دی دا بنی آدم دا پارلی الا الصیام، مگر روجہ دا بنی آدم چی دا روجہ دا بنی آدم اللہ فرمائی فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرمائی صرف او صرف دا روجہ دا بنی آدم دا زما دا پارا دا زما دا او زب پا دا باندی آخرت کی دل اجر ورکو. طول اعمالو نیا استثناء صرف دا صیام کڑی. ابن حجر اسقلانی، حافظ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری اگر دغی حدیث نلان دی لکلی دی لکائیه کڑی دا چی دغی الفاظو څه مقصد دی چی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وانا اجزی به، چی ټول اعمال نیک دا دا بنی آدم دی، روجہ ازما دا اللہ فرمائی دا ازما دا پارا دا او زبا پا دی باندے دلا التا اجر ارکوم چی کل ما سر آمنے سامنے شی پا آخرت کی اللہ فرمائی. خدای پاک بڅومره لوی ارادهی مونږ ته د ثواب را کولو او بیا تاسو نه ځان اندازه کړم چې یو سړی څومره حیثیت والی کنه او هغه حیثیت مطابق تالت صدر کا نو خلکو وایي چې زه د خپل حیثیت مطابق یې مالت سره کړم، خو چې د چا څومره حیثیت او د هغه حیثیت کم صدر کا نو هر انسان وایي چې یاره مالی یو سیز راکه خو دا سیز د حیثیت مطابق نه و، پکار ده چې لږ زیات وای. نو تاسو اندازه بیا ولګوئ چا چې حیثیتونه پیدا کړي، چا چې دا عزتونه پیدا کړي چې اگر رب دی رب لا یزال دی، چې آغا سی حیثیت والا ذات بل نشتا، آغا سی عزتونو والا ذات بل نشتا. نو تاسو اندازه ولګوئ چې رب فرمائی چې کله ما سره دی آمنے سامنے شي زبدل پخپل انداز د روجی اجر برای راست ورکوما. علماء فرمائی تاسو اندازم نشے لگولئی چه رب لا یزال حیثیت سمر دی او چه رب یا درکی دخپل حیثیت پا مطابق بے درکی الا او چه دخپل حیثیت مطابق یا درکا. علماء فرمائی چه دا پا دمر ثوابی چه نور ثواب تا اڈو حاجت نشتا، جنت تا دا صرف دروجے ثوابم داخل ولیشی. ذکر چه رب یا درکی دخپل حیثیت مطابق بے درکی تا دا رب حیثیت معلومولی شی چه سمرا دی بس دادم کافی دی. ابن حجر فرمائی، ابن حجر دا خبر وار محدثین خو دا خبر خسته کړي اسانی کړي دی. ابن حجر فرمائی دغه حدیث مقصد دا دی چې ټول اعمال د بنی آدم دی، روجه د زما دا وچ مقصد یې دا دی چې په نورو اعمالو کې انسان نه ریا کېدی شي. کته په خله باندې ونم وای، په خله باندې مثال کې طور په یو انسان بل انسان وګوري منظر ته شروع کا، نو ګوره که په خله باندې ونم وای منځ شروع کا او په زړه کې وای چې زه دیبم وای چې الحمدلله دی منځ گزار دی، نو ریاکاری شوه. یو انسان بل انسان وګوري جیب نه پیسې راوباسي دریا کا صدقه، نو که په خله باندې ونم وای ریاکاری پکې کیږي.
نو سړی ووایي چې زه دا فلان به ووایي چې ګوره یې خیرات او صدقه یې وکړه. داسې علاز القیاس ټول عبادات دي. څومره عبادات شوي که ته په خوله باندې اونم وایي او انسان په هغې کې ریا کول وغواړي بغیر د وینا نه ریا کولی شي. نو ځکه نبی علیه السلام وفرمیل چې ټول اعمال بني آدم دي. ابن حجر فرمایي د دغې ټوکړې مقصد دا دی چې په هر عمل کې که ته په خوله باندې ونه وایم په هغې کې ریاکاري کیږي. واحد روژه داسې ده چې ته په تر څو پورې په خوله باندې ونه وایي انسان ته پته نه لګي چې دا صائم دی که نه دی. که ته هر څه وکړې څملې اوچت شي کښېنې په مونځ ودرېږې هر څه خو چې په خوله دې نه ویلي چې زما روژه ده نو چاته پته نه لګي. نور هر یو عمل که په خوله ونه وایي انسان ته څه نه څه پته لګي. وی چې دغه حدیث مقصد دا دی چې ټول عبادات کې انسان نه ریا کیدی شي خو که یو عمل داسي چې په هغې کې انسان نه ریا نه کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي رب لا یزال هغه عمل امت محمدي دپاره روژه پیدا کړې. وی چې دی بیا څه مطلب شو؟ یو انسان خامخا چې په خوله باندې ووایي چې ما روژه ده نو بیا پته لګي چې روژه ده. نور زه هسې ناست یم که ته ووایي چې یاره څوک ورته چې کېدي ته ووایي زه یې نس کړمه کېدای شي انسان ووایي چې شکر یې دی ښې نه دي وله. ضروري خو نه ده چې یو روژه یو سړی خوراک واپس کا یا سکاک نو دا به د هغه روژه وي. نور وجوهات هم کېدی شي. خامخا په خوله به وایي چې ما روژه ده نو بیا روژه ده. نو پته څه ولګېده چې ریا پکې ممکن نه ده چې څو پورې تا په خوله نه دی ویلي او انسان ولې په خوله باندې ووایي چې خپله روژه خرابه کا. نو پته دا ولګېده چې صیام روژه داسې عبادت دی که نور عبادت د انسان قبلیږي او که نه قبلیږي خو رب لا یزال په در کې روژه د انسان خامخا قبوله ده. ریا نه پاکه ده. ابن حجر فرمایي نو ځکه رب څه ووي ریاکاری باندې خدا نور اعمال ککړ شي. رب ووي چې ټول اعمال د بني آدم دي ځان ته نسبت ونه که دا د ستا دي کله ګډ وډي کله څنګه وي خو یی الا الصیام. رب فرمایي روژه د زما ده فانه لی وانا اجزي به او زه به اجر اله ورکومه چې ماله آخرت له راشي مخامخ شي زه به ورته بیا ووایم چې دا د ستا د یوې رمضان کریم اجر دی. ته به بیا وګورې بني آدمه چې رب لا یزال تعالی په یو رمضان کریم باندې څومره اجر او ثواب درکوي.